امام قرطبی رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په توسط سره دا روایت نقل کړي. لما قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت فرمایلو، کانو من اخبث الناس کیلا، نو د مدینه منوره خلق دی په پناب تول کې ډیر کمې کولو، وزن به کم کولو، پیسې به پورا اغسته. نو الله رب العزت دا آیات نازل کو، ویل للمطففین، ہلاکت تے پناب تول کی د کمی کون کو دا پارا. مفسرین فرمائی ویل ست ویل کیگی، شدت عذاب فی الاخرہ، پا آخرت کی سخترین عذاب تا ویل ویل کیگی. عبداللہ ابن عباس فرمائی انہو واد فی جہنم یسیل فیہ صدید اہل النار، چې په جهنم کې دا یو وادي ده چې په هغې کې به د جهنمیانو وینې زوی پیپونه راتویږي او جمع کیږي به. نو کم سړی چې په ناپ تول کې کمی کوي، نو دا سړی به په دغې وادي کې ډوبولی شي، عذاب به ورکولی شي. ویل للمطففین، ناپ تول کې چې کمی کوي سخترین عذاب ورله الله بیان کړی دی. ولې دا د بنده حق وهل دی، دا د حقوق العباد سره تعلق ساتي. پیسې پورا واخلي او حق پورا نه ورکي. ټول حقوق د الله رب العزت چې دی، حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان شهید شي نو دته الله ټول ګناهونه معاف کی، الا الدین، او حقوق العباد نه معاف کیږي. د حقوق العباد وصولی به الله رب العزت کوي خامخا، یا په دنیا کې او یا په قبر کې وصولیابي وکیږي. اوس دا متوففین کم خلق دي؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، چې کله د بل چا نه وزن یا په کیل باندې یو څیز اخلي نو پورا پورا اخلي. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، او چې کله خلکو ته په وزن باندې یو څیز ورکوي نو کمی کوي. الا يظن اولئک انهم مبعوثون، آیا دا خلک دا ګمان نه کوي چې زمونږ پیشي به رب ذوالجلال ته کیږي د قیامت په ورځ؟ ګوره الا يظن وی مقصد دا دی، خو یو انسان دا ګمان صرف لري، یقین نه، ګمان لري چې زما پیشي به الله رب العزت تکیږي، نو دی ګمان والا بنده به هم چرته پناب تول کې کمیونه کی. چې ذره برابر ایمان لري داغه دپاره دا ډېر سخت وعید دی چې زما به الله ته پیشي کیږي، د ذرې ذرې حساب به راسره کوي. او بیا چې څوک یقین لري چې به قیامت په واقع کېږي، الله ته به پیشي کېږي، د ذرې ذرې حساب به کېږي، د هغه نه خو سوال نه پیدا کېږي چې په ناپ تول کې کمی وکړي.